بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لب خان شیرپوس تاسو په خدمت کې د سید رحمان کلی کولاډن عمرزونه حاضر دي. کتونکو کیمرامین را سره عمر باچا دی او ملګری را سره ضیا خان دی. مونږ په لار روانو. ضیا زمونږ ملګری چې کوم دی هغه ته چا بار بار کال سکول د ډیر وخت نه چې داسې یو مریض دی، ډیر تنګ دسته خاندان دی، مجبور دی انتخابي او د هغوی پروګرام کول دی. اتفاق ته ګوره چې مونږ ملو شو، هغه راته وویل چېرې دغه ځای ته تګ ډېر ضروري دی. مونږ هم ورله وخت ورنه کړ چونکې داسې پروګرام اکثر مونږ ته په میاشتو خلکه کال ځو کې خو څه ته اوزګار نه شو. څه دا ماحول داسې جوړ شوی دی چې ډېر خلک د غریبانانو دشمن جوړ شوي دي په دې ګرانۍ کې، په دې حالاتو کې. کتونکو دا کم کور چې زه تاسو ته ښیم دا لوټي کور، دا د خټو جوړ، په دغه کمره کې یو چیلې مو لیدله. مونږ وي زه چیلې خو ورسره شته دی، نو دا ورله چا په نیمه کړې ده. دغه مشر طرف ته به ځو، د مشر 6 بچي دي، په 6 کې 4 لوریانې دي او 2 چې کوم دی نو زامن دي او هغه زامن هم واړه دي. مشر زوی په 10 کې سبق وایي، دا دته ډاکټرۍ دکان کولو شوی دی او د هغه هلته وګوره جي په دغه ځای کې پروت دی. نو په دې به زه نور څونه باس وکړم، خو تشه جیبه ته مې دښمن دغه غریبۍ چې کوم دی نو په دې کټ کې ګینېده. په کار و چې هسپتال کې پروت وي، خو بس پیسې نشته دي او د کلي علاقې خلک ورسره ښه کومک کوي، خو تر کمې نن سبا خپل کور پالل دا هم ډېره ګرانه ده. بابا نوم دې څه دی؟ تاجمیره. ته څه بیمار یې؟ زه د ګردو کې مې کاڼې دي او د سینې بیماري. څومره وخت شو؟ 8 میاشتې وشوې. 8 میاشتې داسې خراب کړې؟ هسپتال ته ځې راځې؟ پیسې وي؟ نه بس یو بل راکوي. کور کې بچي هم دي درته؟ چې بیا خرڅ پې شوې. څه دې ورله خرڅ کړل؟ بس هر څه مو خرڅ کړل او 2 هلکان دي او 4 جلکۍ دي. کور کې هم څه نه وي د خوراک؟ نه بس. مخکې دې مونږ ته ولې نه ویل؟ سوال جواب دې نه کوو. بس ځان راته بد ښکارېده. اخر مجبوره شوې. نه کتونکو یو ډېر حساس انسان دی، نه غواړي چې ویډیو مې شو، خو زه به بیا ووایم چې بس تش جیب دی او دغه تش جیب چې کوم دی د دشمن جوړ شو، تاسو ته راوړاندې شو. نو دوایانې خو راوړې که نه؟ ډېرو دوایانو پیسې هم ني. اوس راله یو بل راوړي. ډاکټران څه وایي؟ ډاکټران خو وایي چې دا دوایانې وخوره نو بیا ویله اپریشن کوو. خپلې بیمارۍ ډېر خفه کړې، خو د بچو لږو د بچو لږو خفه کړې. خپله بیماري راله یېره ده. اولاد ډېر خوږ وي. کتونکو کټ کې مرګي پروت دی، خو د بچو فکر دی ورسره. بهر به ځو، دې ځای کې تیاره ده لږه او تاسو وینئ چې دا بالکل کوټه هم لږه وګورئ. مشر وایي چې کوټه هم لږه وګورئ. ښه راشه بچي دې خوا. کتونکو دا دغه زوی دی. ستاسو نوم دی؟ ارسلان. څویم کې سبق وایي؟ 10 کې. پلار دې بیمار دی؟ څومره وخت نه؟ بس تقریبا کال یې برابرېږي، 8 میاشتې. خفه خو به ورته یې که نه؟ بلکل. کور کې صحیح هم نه؟ سکول ته چې ځې ارسلان ځان سره سوړې؟ نه. خپلې غریبۍ ته ګورې؟ کور کې خویندې هم دي درته که نه؟ بچي کیمرې ته وګوره. بس دا د ژوند ستا په تقدیر لیکلی وي، امتحان نه تېرېږي. ښه د دنیا د چا د مخ آباده ده. داسې ډېر خلک وایي چې ستا دا نیستي دا به غوسه کي. ښه ته خپل پلار لپاره یو دې ویډیو ته راغلی. ښه کتونکو د ارسلان دغه شرمېدلم جړی چې زه نن ویډیو ته رالم، پلار دغه خبره کوي چې نه راتلم، خو هر څه چې مې خرڅ کړل نو دې ویډیو ته رالم. د هغه په سترګو کې دغه اوښکې هغه خپلو 4 خویندو ته ګوري، مور ته ګوري او بیا د پلار دغه
انداز دغه بیماری ته ګوري. پلار سره په دې حالات کې د خپل دغه بچو د لږو غم دی. دا زوی هم سکول ته ځي، خلکو سره به پیسې وي، د بیګ لیدلې ما هغه کمره کې وکتل، ډېر درد مونږ نه په خپله برداشت کولی شو نه په خپلو کتونکو باندې برداشت کوو چې هغوی ته مونږ داسې حال وښایو. دا چیلې دي دا ولې چا په نیمه ورکړي دي او دا کوټه د لرګو دا کور یې خپل دی که نه؟ کور خپل دی. دا بله کوټه ده او دا ویلچیر پکې پروت دی، بلکې د هماغه کوټه ده خو دغه یو وری دی او دا تاسو وینئ په دغه یو کمره کې دغه مریض هم پروت دی او دغه شپږو بچو سره چې کوم دی نو دغه پلار ژوند کوي او د کچن خال یې وینئ. کتونکو خو ډېر باس وکم نو ارسلانه دې خو راشه لږه راشه جاړه مه راځه، الله به خیر کړي، راشه دې خوا ته. ارسلان نمبر هم څه دی د موبایل؟ جاړه مه الله به خیر. 0342 90 87 066 او ستا زموږ فون دغه بیا ووایه 0342 90 87 066. کتونکو په دې ویډیو باندې زما اکاونټ نمبر ومي، زما نمبر ومي، خو یو سړی موږ ته رالیږي نه هغه به راځي. یو سړی و چې زه په خپل لاس دا پیسې په کور کې ورکومه نو موږ ته ټلیفون کولی شي، زموږ کیمرامین یو کس به ورسره شي دې کور ته هم راولي. خو یو سړی ایخ په نیغه ورته کال کوي نو هغه هم ورته کولی شي چې په کومه طریقه باندې ستاسو خو دا کور والا چې کوم دی دا په خپلو خپو درول دي. د دې ارسلان د سترګو نه د اوښکې ختمول دي. ارسلان نه د شرمه حساس خلک دي، عزتداره خلک دي، نه کیمرې ته رامخامخ کیدی شي نه ترې خبرې کیږي او د خپل دغه پلار دغه دردونه هم دغه کوي. کچن چې کوم دی نو هغې کې هم څه نشته، هغه مور هملته ناسته ده، هغه هم غمجنه ده. نو نور په تاسو باندې منحصره ده. کولاډن کې په دې علاقه کې هم ډېرې غټې خستې پرتې دي، کیدای شي پته به ورته نه وه، موږ ورته پته ورولګوله. په کار ده چې اوړه غوړي چیني په دې ګرانه کې یو بوجۍ چې په 1500 واخلې ډېره ګرانه ده. او دا شپږ بچي دغه ګنډم بیمار اسپتال ته وړل غم خادي او بیا دا کمرې چې کوم دی دا څه وخت هم را پرېوځي. د دې غم هم پکار دی. الله دې ولا صحت ورکړي او الله دې دوی په حال باندې رحم وکړي، الله دې په څوک را نازل کړي. کتونکو زموږ خو دغه کار دی، ډېر ورځ هم په دې کې ناغه وکړه، ډېرو غریبانانو راته کال زه شو، خو ورځ تر ورځه چې ګراني زیاتېږي نو دا حالات نور هم سختېږي. نو به بیا هم چې ژوندي یو دغه کار ته ملا تړلې ده کوو به نو ضرور یې کومک وکړئ، ضرور یې مرسته وکړئ. ډېره مننه، خوشحاله.